یا لکه فرهادیه شابه دې کرولینا د مخکې سره کوزه کا دا ماشوم هم د ځان سره کا. کم ماشوم استاده؟ دا څه دی تکړه سړی دی مړه کار ته واخله. شابه شابه کار زیات دی. راځه لکه راځه. نوم دې څه دی؟ ګلاب. ګلاب؟ واه دا ګوره ډېر ګران کار دی. راځه راځه سبق دې ویلی دی؟ پنځمه پورې مې ویلی دی جي. خو دا ګوره سکول نه دی ښه او نه دی کور دی. دا مصري خانه ده مصري خانه. نه به په لاسونو زیریږي او نه په جامو. یا لکه فرهادیه دا لږ لږ راولېږه دی خوا. ولې استاد ما سره کار کوي؟ کار به وکړي. بچې منډه کا د دې مخامخ هوټل نه یو چینک کاوه راوړه. ښه جي دا مخامخ هوټل نه؟ او که نه مړه دغه مخامخ هوټل دی که نه. خو خیال کوه سدو نه وهي. فرهادیه تادي کوه لاس خوځوه. کار ډېر دی. دا لږ چې راشي نو د ځان سره یې کا. ښه استاد خو ډېر کمزوری غوندې دی نو وړوکی هم دی. تی وړوکی ولوی سکې مور را لېږلې دی وایي چې چل ورته وښایه مصري ته جوړ کا. څه ووایم استاد چې دې کار زده کړي نو. ته چې راغلی وې نو همدومره وې او اوس کوم لوې. د ده نه خو خوم. کرتې مه کوه کار کوه. یا لکه اسمتیه شابه هغه شاکونه صفا کا. مړه وخت داسې په دې یو کار پورې نښتې او هغه بل چې ولتلی دی چې یې راوړه که نه. استاد ورپسې لاړ شمه. کار کوه کار را به شي. ماشوم دی څه موټر لارې ونه وهي. ته ترې خلاص اوسه پرتو کړتې کې او کار نه کې. اسمتیه شابه شابه چې دې راوړې بچي. هله بچي چې واچوه دې مېلمنو ته. شابه ګلاب خانه چې واچوه بیا راځه. زه دې درځي ته کار کوه. هلاله څه وکړم؟ ته اوچت کا. دا خو ډېر زیات دروند دی. چاپه مړه دروند دی. سهار دې جوړې کور کې ډوډۍ نه ده خوړلې. وای 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 ګوته مې خوب کا. وای 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 دا دې څه وکړه؟ تا خو ګوته وینې کا. په دې یې پاکه که مړه. سوځی کوي سوځي ډېر سوځي لاله. څه چل دی فرهادیه څو شو؟ ده خو ګوته خوب کا. وای وای کوي او په کپړې نه پاکوي. ته دې خوا راشه. دا دې څه خیال کوه که نه. دا واخله په دې کپړې صفا کړه. وای که نه وینې نه ودرېږي که نه. راشه اسمتیه دا ګوته وله صفا کړه او ویې تړوله. ودې تړله اوس کار کوه. ښه راشه لکه راشه هغه سټک را واخله او دې ته ګزار ورکوه. خو خیال کوه دا کابله ماته نه کي. ګنې تاوان به ورکې مالک ته. دا خو زه نشم کولی. زما ګوته خوږېږي. مړه نو چې نشې کولی نو بیا دلته څله راتلي. خو کور کې به ناست وي که نه. ولې فرهادیه څه چل دی څه دي؟ وایي ګوته مې خوږېږي کار ترې نه کېږي نو. ګزاره ورسره کوه ماشوم دی. نن خو یې لا ډومبۍ ورځ ده ښه به شي. استاد د کار نه دی ګډا نه ورځي نو وایي انګڼ تنګ دی. زده به یې کړه تو ستا کړتې نه ختمېږي. هلکه څه چل دی؟ زه کور ته ځم. کور ته ځې؟ ما نه ویل چې د کار نه دی نیازبین دی. ولې ګوته رې ډېره خوږېږي؟ او جي ګوته مې سخت درد کوي کور ته ځم. کور درته معلوم دی؟ او جي کور به ورته څنګه نه معلوم خپل کور یې دی. ځان ته کښېنه لږ ارام وکړه اوس به ښه شي. دلته داسې کېږي خیر دی. ګوته مې ډېر درد کوي جي. ځه نو ځه کور ته لاړ شه. سبا بیا راځه. بیا کله راځي استاد جي؟ بس نن یې ډومبۍ ورځ هم او اخري مو. غلی کښېنه ستا په شانتې نه دی. کړې ترې جوړې کړي دي. ځه بچې ځه سبا بیا راځه. وی ګلابه زویه دا ولې ته خو راغلې څه چلو؟ تا خو ګوته تړلې ده. مورې ګوته مې ډېر درد کوي ډېره زیاته سوځی کوي سوځېږي. خو مور ډېره خوږ شوې ده. دا په څه او په دومره څښا ټوټه درته چا تړلې ده؟
وارو کا دا ټوټه ته نه پرانیزم. مور په کلار دا خو ډیر درد کوي، ډیره وینه ترې نه لاړه. وای د دې نه خو اوس هم وینه بهېږي. صبر وکړه چې کورکمان درته سور کم. درد کوي مورې. ته وار وکړه چې اول یې درته صفا کم په پاکه کپړه. دا سسخه ګنده په پېټرول غوړه کپړه ده. صبر وکړه، خیر دی، درد به کوي، ښه به شي. دغسې ونیسه، زر زر کورکمان تېلو کې سور کوم. راځم. وای مور، اوف ډېره سوځې کوي. اوف چې هغه مهاجوج مې چېرته ایښي دي؟ وای زر شه مور. پراته وو. دا دي. شابه مورې، زر شه، وینه ترې نه اوس هم څاڅي. دا راغلم، نرۍ کپړه ګورم. دا سپینه کپړه. دې خوا که ګلابه ګوته دي. دا خو ډېره خوږده. دا په څه؟ دا مې مورې درنه اوسپنه اوچتوله. دا دې صفا شو چې کورکمان پې کېدم نو وینه بیا ودرېږي. مور سوځی کوي. وای سوځی کوي. اوس به ښه شي. خیر دی زویه، ته لا د کار عادت نه عادت به شي. کارونو کې داسې بنده خوږېږي. مور دا کپړه دې تاو کا. تاوم تی زویه. دا واخله، وار وکړه چې دا بله غوټه ورته هم ورکم. دا واخله. اوس وایه زویه، داسې چلو. هلته یو بله لکو فرهادي ورته وې. هغه راته ویل چې دا اوسپنې اوچته که. هغه ډېره درنه وه، ما نه شو اوچتولی، نو بس ګوته مې ترې لاندې راغو اوچکېده. ښه به شي زویه، کار کې داسې کېږي. مور زه بیا نه ځم هلته، هغه ښه ځای نه دی، سخت کارونه دي. او هغه فرهادي په ما سې چغې وی دلته به کار کې، دا څه سکول نه دی او نه کور دی. زویه ښې درته وې، همداسې ده. زما ماشومه زویه، ته د دې کارونو نه، دا وخت ستا د لوبو او ستا د سکول دی. خو څه وکړم زویه، که پلار دې ژوندی وی نو ته به نن داسې نه وې. زویه خیر دی، ګوته به یې تر سبا ښه شي. سبا کار ته ځه، که خیري چې کار یې زده کړې نو بیا به زما د څه کمې بچیه. مور زه به سکول ته ځم سبا. وایي زویه، ستا د سکول ورځې تېرې شوې. زویه د سکول نوم مه اخله، مصریتوب یې زده که. که خیر یې ډېر ژر به استاد شي. ماما دې راته وې چې بیا به ځان خپل ورکشاپ جوړ کړې. مشر استاد خو په ما باندې کله چیر وړي د هوټل نه، او کله را باندې جارو وهي، او کله څه او کله څه. زویه تا خو ورسره لا یو ورځ هم پوره نه ده تېره کړې، او بیا در باندې دومره کارونه کوي. مورې هغه هوټل دومره لرې دی، د سړک نه پورې غاړې دی. ما چینکو پیالې راوړي، سم یارېدمه. هلته نور سړي مو وی وګوره دې ماشوم باندې کار کوي. سړی څوک و؟ مشر سړی و، یو ماشوم هم ورسره زما عمره و. هغه ته یې ویلې. ښه زویه، ستا همزولی ماشوم ورسره و؟ او مورې. نو مالداره پلار به یو که نه؟ مونږ خو غریبانان یو، زمونږ خو زویه بله ساسره هم نشته. زویه زما خو همتا سره تا دې راته خدای لوی کړي. بل وړوکی ورور دې دی، هغه خو سکول ته ځي که نه؟ هغه ښه ډېر سبق ووایي، خفه کېږه مه. نه مورې، زه به هم سکول ته ځم. زما کتابونه هم شته، سکول کې یې راته راکړي دي، او جامې مې هم شته. زه بیا هغه د څښا موټر ورکشاپ ته نه ځم. نه بچې، داسې مه کوه که نه. تا نه مور زار شه. ته زما څنګه ښه زوی. خلک د مور خبره مني. کوم واړه چې د مور خبره مني هغوی به هغه جان کې جنت ته ځي. مور ته به جنت ته نه ځې څه؟ ولې نه بچې، چې ته ځې نو زه به هم در سره جنت ته ځم. بله جمعه ملا صاحب لوډ سپیکر کې تقریر کولو چې کوم ماشومان د مور خبره مني هغوی به جنت ته ځي، او بیا به ورسره میندې هم جنت ته ځي. هلته باغونه یي، میوې، د پیو نیرونه یي، هر قسم نعمتونه یي. مورې زه خو د ستا خبره منم. دغسې بچې لوی شي. راغلی بچې ګوته دې څنګه شوه؟ واه، ګلاب نیازبین خو داسې په تکه سپینه ټوټه تړلې ده، هلکه هسپتال ته تللی وې څه؟ نه لالا، مور راته تړلې ده. 2 ځله پرون هم او نن سهار هم راته بیا وتړله. کورکمان هم پرې راته ایښودی دی. زه بچې نن دروند کار مه کوه ښه. مخامخ هوټل ته لاړ شه او چای راوړه، شنه چای. خو اول دا کپړه واله، دا بنچونه صفا کړه. استاز بیا دې دا موبلیل هم د دې بالټي نه توی کړي.
او رښتیا دا بیلټ هم د دغه دکان نه راوړي چې دې ګاډي کې واچو اوس به مالک راځي زه وبشي دا اول بچې دا صفایي وکړه مور دې څه ویل استاد جي ما مور ته ویل چې زه سکول ته ځم خو مور راته ویل نه مې سړیتوب زده کړه ښه که داسې ټول خلک سکولونو ته ځي سبقونه وایي نو دا نور کارونه به څوک کوي دا موږ دومره سبقونه ویلي دي بس دومره مو ویلي دی چې لیکل لوستل کولی شو د دې ګاډي څه نمبر دی PR 7340 شهباز تکړه دی استاد جي خو کاوه دې راوړي چې بیا بیلټ هم راوړي السلام علیکم وعلیکم سلام نیکه په خیر راغی څه شو علیکم استاد دی دا وکیل صاحب په خیر راغلی راځئ دلته راځئ کښېنئ دلته په خیر اوسئ هغه بل ورځ مې پیسې نه وې درکړې هېرې شوې وې رانه خیر دی جي را به کې دا دومره غټه خبره نه ده غټه خبره خو نه ده خو ده هم ستاسو مزدوري او مزدور ته چې په وخت پیسې ورنکړې شي نو دا زیاتې دی وکیل صاحب دلته پته نه لګي چې چا راکړې او که نه او بیا ستاسو خپل ځای دی نن نه سبا نه بله ورځ او که رام نه کوې نو هېڅ پروا نشته دا وخت له پیسې خو ستاسو پیسې څومره دي تاسو کې خو نه یې که نه کاوه راځي زما لږ کارونه دي جمیل استاد کارونه چا ختم کړي دي وکیل صاحب بس یو 300 روپۍ راکړئ 300 روپۍ دا وخت له جمیل استاد بس دا ډېرې جي کښېنئ کاوه راځي دا ولې هلکه څه شو موټر را باندې راغلو او بیا رشکه او بیا را پرېوتم چې هم را باندې توی شوې او بیا یو ماته شوه دا په خپو کې دم نشته مړه پردی پیالې دې ماته کا دا څوک دی جمیل استاد د هوټل والا دی نه وکیل صاحب زما شاګرد دی لاس مې سوري بچو ګوته مې بیا خوږ شوه دا راوغورځېدې بچې او چې راوغورځېدم په سړک خو خونې بچې ته خپه وښیه نه نور خو بچ یم خو لاس مې بچې باندې وسوځېدو توښیه بچې لاسونه اوهو چای پې ګرمې توی شوي دي زه منډه که نورې چای راوړه وکیل صاحب له نه جمیل استاد چې سره به بیا ګورو د دې ماشوم په دې لاسو څه دارو مرهم هم وږه صبر وکړه وکیل صاحب مرهم شته د سوځېدلي ځای دپاره هغه زیړ مرهم پراته دي هله دا پې ولګوه دا اسې نازدک دی وکیل صاحب منډه که فرهادیه ته کاوه راوړه شابه دا چانک هم ورله یو څه ښه استاذ زما دا ماشوم څوک دی جمیل استاد دی خو ډېر ورکوټی دی دی خو د دې کارونو نه دی دا خو د ده د سکول وخت دی وکیل صاحب ماما راوسته دی یتیم دی مور یې وایي چې کار زده کړي کار دې زده کړي خو لا خو دې د کار نه دی که نه ماشوم دی مور یې ماشوموالي ته هم نه ګوري دا لا څنګه میندې دي او دا لا څنګه ماماګان دي د چا د کور د حالت نه څوک څه خبر دی وکیل صاحب غریبي او مجبوري بدې بلاګانې دي خدای دې ته هر څوک وساتي بچې څه دې نوم دی ګلاب جي سبق دې تاسو مې ویلی دی بچې پنځم مې پاس کړی او شپږم کې مې پرېښو پلار دې مړ دی او جي پلار مې ټرک والی و ډېره موده وشوه د کوم ځای بچې د رشید کالونی د پلار دې څه نوم دی بخت منیر ماما دې څه کار کوي د ماما مې دکان دی د پیو د ماستو کوم ځای کې بچې رشید کالونی کې د ماما دې څه نوم دی بچې بشارت نو ته سکول ته ولې نه ځې زه خو ځم خو مور راته وي مه ځه موږ غریبانان یو بچې نور وروڼه خویندې دې شته او یو مې رور دی په 3 جماعت کې دی او یو خور مې په 4 جماعت کې ده هغوی سکول ته ځي او ته نه ځې ها جمیل استاد د دې ماشوم خیال ساته نن پې کار مه کوه ښه به شي وکیل صاحب تکړه به شي دا فرهادی غټ سړی هم دغسې اوس تقلی تو جوړ شوی دی ښه جمیل استاد که خوښه دي نو زه به درنه لاړ شم کعبه مې هم در سره اوس کله د الله په امان
اجازه ته میډم. راځه راځه ناصر خان راځه. السلام علیکم میډم. وعلیکم السلام. کینه. څه نوي تازه دي؟ نوي تازه خو ډیر دي میډم. بنده چې سهار راپاسي او د کور وځي نو که سړکونه، دکانونه، کورونه او خلک زړه په زړی، خو چې کوم واقعیات کېږي هغه نوي او تازه وي. څه دې ولیدل؟ یوه نوې مسله ده زموږ په دې معاشره کې، بلکې شاید چې نوي نه وي، خو زما ورته اوس خیال شو. لکه په دې ښار کې د موټرو لارو ورکشاپونه هم د ظلم او زیاتۍ مرکزونه دي. دا خو وي، دا څه نوې خبره نه ده ناصر خانه. پخوا به خرکارانو هغوی به په شاړو میرو کې کارونه کول، مشینري نه وه، چېرته به نهرونه جوړېدل، چېرته سړکونه، نو ټول کار به خرونو کو او د چا چې به خر و دې ته به خرکار وي. خو دې خرکارانو سره چې کوم مزدوران و که نه، هغوی به اکثر دروازې کار کولو او د شپې به په زنځیرونو تړلې کېدل. دا ولې میډم؟ په دې مزدورانو به یا قرضه او یا به دا راتښتولی شوي خرکارانو به دې کار اخیسته. او میډم د خرکار نوم مې اورېدلی دی. دا نوم نیک نه بلکې یو بد نوم و. دوی به ماشومان هم راتښتول او بیا به همدې سره لوی شول او بوډاګان به شول. خیر قانون په حرکت کې راغلو، دا خرکاري ختمه شوه، بلکې یو وجه دا هم چې مشینري راغله نو د خرکارۍ ضرورت پاتې نه شو. خو اوس په نوي شکل کې خرکاري موجوده ده. ښځه ته راته اوس ووایه چې څه دې ولیدل؟ په دې ورکشاپونو کې میډم ډېر واړه واړه ماشومان لګیا دي، کارونه کوي، او دا ماشومان اکثر خپل مور پلار را لېږلي وي چې هنر زده کړي. هنر زده کول ناصر خانه څه بده خبره نه ده. دې ورکشاپونو کې څوک خو به کار کوي که نه؟ خو میډم ما پرون یو داسې کچه خوله ماشوم ولیده چې هغه غریب خوله هغه معمولي کېدر راواخلم نشي کولی، نو دومره دروند کار به هغه څنګه کوي؟ ناصر خانه دې مسلې ته زما نه مخکې نه خیال دی. دا څه نوې خبره نه ده، زړه خبره ده. څومره هنرمند خلک چې زموږ په معاشره کې موجود دي، دوی هم د ورکوټوالي نه دا هنر زده کول شروع کړي او اخر یې زده کړي. میډم د هنر زده کولو لپاره خو باقاعده ادارې موجودې دي، هلته زرم هنر زده کېږي او په طریقه هم. دې ورکشاپونو کې خو هنر کم ښودلی کېږي او د ماشومانو نه کارونه ډېر اخیستی کېږي، بله دا چې درانه درانه کارونه پې کوي. ناصر خانه ماشومان د تعلیم نه محرومه شي، کوم وخت چې د ماشوم د سکول وخت وي هلته دوی کارونو ته واچولی شي. میډم ما چې کوم کیس ونیولو د هغې ټوله وجه د ماشوم د مور خواهش دی. د هغې خاوند مړ دی، دا کونډه ده او ماشوم زوی ځکه کار ته اچولی دی چې د دې د ګټې ذریعه جوړه شي. همدا خو مسله ده که نه ناصر خانه. مونږ که دې سلسله کې څه قدم اوچتوو نو دا مسله رامخې ته کېږي. ګوره یو مسله بلې سره تړلي. خو میډم دا ظلم دی، دا د انساني حقوقو خلاف یو عمل دی. که مونږ یې نوټس وانخلو نو څوک به تپوس کوي؟ د ماشومانو نه محنت اخیستل قانوني جرم دی ناصره. دا خو وایم که نه میډم، قانون موجود دی خو عمل پې نه کېږي. مسله زموږ معاشرتي ده او ورسره معاشي هم ده. زموږ په وطن کې غریبي ډېره زیاته ده. میډم زموږ د ملک سړي سره مدن که وسطن کم هم دی که نه، خو بیا هم تېر کال یو کم $300 د کالو. ناصر خانه ته جوړ د پر کیپټا انکم خبره کې هم؟ ها هم پر کیپټا انکم یادوم. خبره دې صحیح ده، خو دلته د دولت تقسیم غیر منصفانه دی. لږو خلکو سره ډېر دولت دی او په هر څه یې خېټه اچولې ده، او ډېر خلک دومره غریبانان دي چې د غریبۍ د لیکې نه هم لاندې، 2 وخته ډوډۍ هم نه مومي او کارونه چېرته دي. خلک په دې مجبوره دي چې خپل ماشومان خرڅ کړي. خو میډم دا ظلم دی، دا ظلم خو موږ نشو برداشت کولی. څه خو به کول غواړي که نه؟ دا هر څه د انسانیت په لمن تور داغ دی. دنیا موږ پورې خاندي او موږ ځان ته یو آزاد قوم وایو او ډېر طاقتور ځان ګڼو. میډم حقیقت دروغ کېدی نشي، خو موږ به خپل ازادي ضرور ساتو او هغه داسې چې د خپل قوم بچې به خوشحاله او سوکاله کوو چې هر څوک د ازادۍ په خوږو پوه شي. خو دا حالات چې موږ د انساني حقونو پالنه وکړو، زموږ د تنظیم دا کار دی. دا نور کارونه د نورو خلکو دي. البته باید چې موږ خلکو کې پوهه او شعور را بیدار کړو. د دغې ماشوم به اوس څه کېږي میډم؟ ما خو د کور او خاندان پوره معلومات حاصل کړي دي. ناصر خانه موږ به د دې ماشوم د مور سره خبره کوو او هغه به دې ته تیارو چې خپل ماشوم فی الحال سکول ته لیږي. خو
د هغې مجبورو ته به هم ګورو څه مناسبه او متبادله لار به روباسو. بالکل پوه شم میډم. ته په دې سوچ وکړه چې د ماشوم د مور کومه مسله ده او هغه به څنګه حل کوو. ډېره ښه ده میډم.